ابن انس ورته فرمایي واوره دا تا چې کوم بیګا خوب لیدلی دی وایي هره شپه رسول الله ماله راځي په خوب دا زه چې د پیغمبر په ګدۍ ناست یم او د حدیثو درس مې شروع کړی دی نو هره شپه رسول الله راځي هم دغه شان ترغاړې مې باسي اوس دا راته ووایي رسول الله ولې مینه کوي د سره رسول الله د سره دا مینه ولې کوي دی د رسول الله میشن مخکې بوځي دی د رسول الله حدیث خلکو ته بیانوي د رسول الله چې کوم قرآن راوړی دی دغه خلکو ته بیانوي نو چې کوم عالم نن په مخ د ځمکه موږ او تاسو وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن چا اخیستی دی دې علماو اخیستی دی حالانکې دنیا کې ورته مخامخ څه ښکاري نه دنیا کې څوک ورکوي نه سوا د دې نه چې بدنامي کي سوا د دې نه چې قسمه قسم خبرې ورته په مسجد کې وکړي بهر یې ورته وکړي په میډې یې ورپسې وکړي کومه واقعه چې په سوات چالیار کې راغلې وه هغې موږ تاسو وګورو که نه نن سبا په میډیا څه شروع دي حالانکې دا یو کس یو فرد ظلم یو کس زیاتې وکړو پکار دا وه چې په سوات چالیار په خوځاخیله کې الټی ځوړ کړي او حکومت ته هم پکار دی خو چېرته سزا ورکوي او نن سبا خلک چې فیسبوک اړی نو علماو پسې لګیا دي او هغه خلک هم لګیا چې د چا بچي حافظان وي د چا بچو ته چې څوک قرآن ښایي هغه هم پوسټ ورکوي او دا غلطي مکثر کوي نن سبا لیکلو ټایم خو دومره چا سره نشته خو چې که چا یو انفړه کس دی او هغه د خپلې خوښې لیکل کړي دي ښه بل لا شی د عالم او د مدرسې پسې لیکلي دي نو دا کتلي نه ده چې څه لیکلي دي خو وایي ژر یو پوسټ زه هم ورکړمه د تصویر راوال هلته یې کاپي کړه دلته یې پیسټ کړه ورویل ورپسې هر هغه کس حالانکې علم او عالم د هغه کوم مقام دی څنګه چې مې درته بیان کړه چې مالک ابن انس سره رسول الله مینه ولې کوي د رسول الله حدیث خلکو ته بیانوي نو څوک چې د قرآن مجید تفسیر څوک چې د قرآن مجید معانی او دغه میشن یې اخیستی وي چې رسول الله میشن چې په کوم مقصد رسول الله را لیږلی و الله مې دا قرآن خلکو ته بیان کا هېچا ورته هم غاړه نه ږدو نه ورته څوک تیار وي ولې دنیا کې څه میلاویږي نه پې دنیا کې خو ډېر څه نه میلاویږي الله به دی له هغه مقام ورکوي چې رسول الله ویلي دی العلماء ورثة الانبیاء علما به د انبیاو وارثان وي نو وراثت کې دی ته دنیا نه ده پرېښودې بلکې دا کتاب الله ورته پرېښودی دی چې موږ تاسو د داسې قسمه فتنو د داسې قسمه خبرو نه ځان وساتو د هر عالم موږ ته به استادانو وي وایي د هر عالم قدر په زړه کې ساتئ که دا ستا د جماعت دی او که نه دی او بیا خو امیان هغوی له خو دا سره پکار نه دي په نوم عالم دی د قرآن عالم دی حافظ دی طالب علم دی صرف په دې بنیاد ورسره محبت ساته په زړه کې چې دا د رسول الله میراث دته پاتې شوی دی دا د بل سینه کې قرآن پروت دی دا د رسول الله وارث دی نو چې په دغه مینه به الله جنت ته دنبوځي او که چېرې تا په زړه کې لکه د هغه یو کس یو پوسټ ورکړی یو کمنټس یې لیکلی ما چې کول هغه زه پېژنم زموږ د کلي هم دی هغه چې څه لیکلي علما ټول زنایان دي تاسو منلو خبره ده یار تا د یو عالم د یو بدبخت د وجې د ټولې دنیا علما بدنام کړل ستا په زړه کې د کم حسد او د کم دغه غوسه د علماو د دین سره پرته ده او اکثر یې داسې دا خو دنیا ده دې کې دهریان هم وي په دین باندې ډایرکټ راتلی نه شي په قرآن ډایرکټ راتلی نه شي خو غواړي دا چې د علم په بدنامېږي په عبولا سره په عالم سره ته څه کوي هغه خپل بلاس په دې وباسي نو د دې نه به بلکل څه کوو ځان به ساتو د عالم قدر به د زړه نه کوو ولې دی د رسول الله وارث دی دی ما ته دین ښایي دی زما بچو ته قرآن ښایي کوو به انشاءالله که نه